دې نه دا خبره ثابتېږي چې ستاسو د پارټۍ سره یو خپله مینه ده، یو ډېر اخلاص هم دی، او په دې سخت حالاتو کې چې تاسو دلته رالی په دې میټینګ کې شریک شوی، نو دې نه دا اندازه کېږي چې انشاءالله په 14 تاریخ باندې به یو ګڼ جلوس چې دی هغه به د مدني یونین کونسل نه به راځي به. عزتمندو، مفتی صاحب هم خبرې وکړې، ارشد خان هم خبرې وکړې. دا برسي د 40 کالو راسې نه مونږ مانځو، او هم ستاسو په همت سره، هم ستاسو په حمایت سره، هم ستاسو په ګڼ تعداد سره دا هر کال کامیابه وي. بعضې ملګرو پرون خبره کېده وایي چې یاره دې ځل به دا ځکه زیات زور لګو چې پارټي چې د هغې په اسمبلی کې نمایندګي نشته. ما ورته وایم دا خو په هغه وخت کې مونږ منځلې وه چې په ملک کې جمهوریت هم نه و. دا په هغه وخت کې مونږ منځلې وه چې اسمبلی اړو وې نه، مارشل لا وه، په جلسو باندې د خلکو راغونډېدو باندې پابندۍ وې. د هغې باوجود چې دی د دې ځي خلکو به راتلل او په دغې ورځ باندې شهید وطن حیات محمد خان شیرپا ته به خپل عقیدت پیرزونې وړاندې کولې. د دې باوجود چې ټیر ګیس به کېدو پای کې، لاټي چارج به کېدو، خو خلکو خپل مینې اظهار به یې کو. نو دا خو هېڅ اړو څه حالات نه دي. انشاءالله دا زما یقین دی او دا به ثابتوو چې ټیک ته بعضې خلکو به بعضې پارټۍ به په زوره کامیابي کړي، اسمبلیو ته به یې هغوی رسولي، خو د خلکو د زړه نه د حیات خان مینه، د جناب آفتاب احمد خان شیرپا باندې اعتماد دا څوک نشي اخیستلی، او انشاءالله دا به په دغې ورځ مونږ ثابته وکړو. لږه بدله کړې ده، بعضې ملګرو ته به لږه ګران هم ښکاري، خو دې نه مخکې به چې مونږ کوم طریقه کوله، فارمونه به هم تقسیم کړل او دغه به هغې کې به اکثر فارم واپس را رسېدو، نه به را رسېدو، ریکارډ به هغه شانتې نه پاتې کېدو. بل هغې کې به یو دا دغه و چې یو کس ته به فارم ورکړی شو، نو هغه به بعضې چاله ورکو، بعضې به یې چاله نه ورکو. اوس دې کې دا ده چې څوک هم چې انټرنیټ دغه وي هغه خپل فارم ډکولی شي، چې چا د پارټۍ سره مینه ده دغه دی هغه به خپل فارم به ډکوي به، او نورو له به هم هغه لحاظ سره ډکوي. نو هغه منځ کې چې کوم هغه دغه قدغنونه و یا دغه و هغه ته یو لحاظ سره ختم شو، او د دې ریکارډ به هم لږ بهتره موږ سره پاتې کېږي. بل به دا وي چې موږ ته به هم تاسو ته که څه سوال جواب کول وي یا تاسو ته څه پیغام را رسولي، هغې کې به موږ ته اسانتیا په دې چې دی کې د هر چا موبایل نمبر به موږ سره راغلي، نو د میسج په ذریعه به موږ هر چا ته د خان پیغام، د څه پارټۍ سره ضروري پیغام چې دی هغه را رسولی شو، او ستاسو هم پیغام چې دی هغه پارټۍ ته مشر ته به رسېدی شي. نو په دغې حوالې سره یو نږدېوالی به هم نور را پیدا کېږي به. نو کوشش به دا کوو چې په دې کې زیات نه زیات حصه واخلو. دلته کې د ځوانانو ته مې دا خواست دي چې دوی په دې کې لږ زیات کردار ادا کوي، چې کم مشران که په دې نه پوهې د هغې کې به تاسو سره مدد کوئ، تاسو به ولې دا فارم دغه کوئ، او دا سلسله به مخکې بوځئ چې دا څومره زیات مونږ فارمونه ډک کړو او دغه وکړو چې بیا هغې نه پس ته صحیح معنو کې تنظیم سازي وکړو، او داسې تنظیمونه جوړ کړو چې هغه را روان هره مرحله چې ده چې په هغې کې هغې لپاره پارټي تیاره وي او د هغې کې مقابله صحیح طریقې سره کولی شي. عزتمندو، تقریبا 6 میاشتې تېرې شوې، الیکشن چې و، نوی حکومت وجود کې راغی. زما خیال دا یو تاریخ دی چې په 6 میاشتو کې دننه دا اوسه پورې پته ونه لګېده چې ملک کم طرف ته روان دی.
معیشت رست رضا خرابېږي لګیا دی که ګورو ګرانۍ داسې یو دغه راغلی دی چې هر څوک په دې پریشانه دي چې یاره دا وخت په څنګه تېرو د بجلی قیمتونه کم ځای ته ورسېدل د ګیس قیمتونه کم ځای ته ورسېدل د پټرول او ډیزلو قیمتونه کم ځای ته ورسېدل هلته چې د دوایانو قیمتونه کم ځای ته ورسېدل دلته ټول زمیندار ناست یو د خورې قیمت د نور دغه چې دی هغه کم ځای ته ورسېدل سړی هغه لحاظ سره حیران پاتې شي او بدقسمتی نه د موجوده حکمرانانو ته په دې باندې اړو هېڅ قسمه پروا نشته وزیر اعظم صاحب چې دی هغه چې خبر وشي چې یاره ګراني زیاته شوه یا معیشت ټیک نه دی او یار گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی ټیک ته په وزیر اعظم هاوس کې یا په بنیګاله کې به حالات ټیک وي او دلته راشه دلته کې مندني کې دې غریبانانو نه تپوس وکړه چې دا کم صورتحال هغه کس چې چا وی چې زه به خودکشي وکړم خو قرضه به نه اخلم په دې شپږ میاشتو کې 2.5 ارب ډالره یو 600 اربه د بینکونو نه بیل او 200 اربه پرون بل ورځ دوباره بیا قرض واخیستل شو دا صرف په شپږ میاشتو کې تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې دا به کوم طرف ته روان دا خو لا صرف شپږ میاشتې شوي بیا دغه شانتې خارجه پالیسي وګورئ اوس پورې موږ پوه نه شو چې چا سره موږ تعلقات ښه غواړو چا سره څه دغه دی د داخله پالیسۍ خو وړو پته نه لګي دا دې شپږ میاشتو کې دا 3 غټ واقعات شو یو د طاهر داوړ والا یو د سایوال والا بل د خیسورې کې چې را کوم څه وشو اوس پورې د هغې باندې د حکومت څه واضح موقف نه دی راغلی خیسوره باندې خو اوس پورې دوی لا څه بیان هم نه دی ورکړی چې یاره دا دغه وشو کم زیاتې چې هلته کې شوی په دې حالاتو کې که موږ ګورو نو داسې لږي چې اړو حکومت موجود نه دی موږ خو دا خیال و چې نوی حکومت ته دې له لږ ټایم ورکول غواړي خو دا کم سمت کې او دا کم طریقې سره چې دوی روان شو مجبوراً اوس په دې لپاره جدوجہد په کول غواړي او وتل به غواړي ځکه چې دوی خو بالکل اړو پروا نشته د هغې لپاره دا ضروري ده چې موږ دا رکن سازۍ کې صحیح دغه واخلو چې ځان صحیح منظم کړو بیا خصوصا د پښتنو چې دا کم مسایل دي افغانستان کې چې دا څه کم صورتحال جوړېږي دا هم ګورې ډېر خطرناک صورتحال طرف ته تللی شي فاټا د هغې کم صورتحال دی او کم چې دوی د عدم توجه د وجې نه نورم هغې کې هغه دغه جوړېږي نو دغه هم یو خطرناک دغه دی هسې هم پښتنو ډېرې قربانۍ ورکړې نو په دغې حوالې سره د پښتنو یو صحیح متحده متفقه آواز چې دی د دې وخت ضرورت دی او دا واحد د جناب آفتاب احمد خان شیرپو نه علاوه بل څوک دا نشي اوچتولی په دې کې به موږ ټول راپاسو به د هغه لاس په مضبوطو د هغه په شا به ودرېږو او دا به دې قوم ته ښیو چې بهی که نور څوک ستاسو آواز اوچتوي او که نه اوچتوي کم از کم د حیات شهید د قافلې ملګري چې دي ابه د قوم سره ودرېږي ابه د خارج د حق لپاره د دې قوم د حق لپاره او دا کم طریقې سره چې دوی روان شو مجبوراً اوس په دې لپاره جدوجہد په کول غواړي او وتل به غواړي ځکه چې دوی خو بالکل اړو پروا نشته د هغې لپاره دا ضروري ده چې موږ دا رکن سازۍ کې صحیح دغه واخلو چې ځان صحیح منظم کړو بیا خصوصا د پښتنو چې دا کم مسایل دي افغانستان کې چې دا څه کم صورتحال جوړېږي دا هم ګورې ډېر خطرناک صورتحال طرف ته تللی شي فاټا د هغې کم صورتحال دی او کم چې دوی د عدم توجه د وجې نه نورم هغې کې هغه دغه جوړېږي نو دغه هم یو خطرناک دغه دی هسې هم پښتنو ډېرې قربانۍ ورکړې نو په دغې حوالې سره د پښتنو یو صحیح متحده متفقه آواز چې دی د دې وخت ضرورت دی او دا واحد د جناب آفتاب احمد خان شیرپو نه علاوه بل څوک دا نشي اوچتولی په دې کې به موږ ټول راپاسو به د هغه لاس په مضبوطو د هغه په شا به ودرېږو او دا به دې قوم ته ښیو چې بهی که نور څوک ستاسو آواز اوچتوي او که نه اوچتوي
کم از کم د حیات شهید د قافلې ملګري چې دي ابه د قوم سره ودرېږي ابه د خارج د حق لپاره د دې قوم د حق د مندني چې مخکې څنګه روایت و په ګڼ تعداد کې به د مندني نه جلوس راتلو دې ځل به م انشاءالله همغه شانتې ښه په ګڼ تعداد کې به راځی به او په دې برسۍ کې به شریک کېږئ د نورو پاټو مشران به هم پکې راځي مشر به هم یو د دې پښتنو په دې ټولو حالاتو باندې تفصیلي خبره به کوي به یو نوې تګلاره به موږ لپاره هغې لحاظ سره دغه کوي نو چې هغې باندې موږ عمل وکړو دا سلسله مخکې بوځو یو دلته کې دغه کول غواړم چې دا موجوده کم ایم پی ایګان او ایم این ایګان دي لګیا دي ټول هغه کم زاړه چې زمونږ کم کارونه منظور وو په هغې باندې بورډونه لګوي او وایي چې یاره مونږ ډېر لویه کارنامه وکړه زه ورته دا ویل غواړم تاسو لاړ شئ روړی فنډ روړی نوې سکیمونه منظور کړئ ټولو کې اول به زه ودرېږم زه به وایم چې آفرین دی شاباش بلکل ډېر ښه کار هم کړی دی خو که ستاسو دا خیالي چې د قومي وطن پارټۍ په کارونو باندې به بورډونه مونږ ولګوو او د قوم له به دوکه ورکړو نو په دې باندې ستاسو نه خلاصېږي دا به تاسو ته اندازه وشي چې دا دغه دې اوس هغه وختونه تېر دي چې خلک په نه پوهېدل خلک په دې خبرو باندې پوهېږي تاسو لاړ شئ او خپل څه شی منظور کړئ هر وړی نو هله به مونږ ستاسو منو زه یو ځل بیا د علیشاه لاله ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چا دغه کولو ضرورت نشته دوی پخپله د خپل دشمنان کافي دي دا کم طریقې سره چې په دغه روان کړی دی انشاءالله په دې باندې به آواز اوچتو به او خپل سلسله به جاري ساتو او دا به خلکو ته ښیو چې قومي وطن پارټي چې ده په عوامو کې جمدی ده د عوامو په زړونو کې جمدی ده او انشاءالله دا سلسله به موږ مخکې بوځو یو ځل بیا ستاسو ټولو مشکور یم ډېره مهرباني السلام علیکم